السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. تاسو خدای وبخا نوے کال هجری شروع شوه دی او دا د نوی کال لومبۍ میاشت ده محرم 1446 هجری شروع شو. یعنی د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت چې مکه مکرمه نه مدینه منوره ته شو، دا غي سوار لسوا 15 کال وشو او دا اوس شپږ څلوېښتم کال شروع شو. د دې لومړنۍ میاشت محرم ده او دا قمری حساب دیتا ہوئی. دا اللہ جل شانہ بنزدے شرعی حساب کتاب اغا پدی قمری حساب سرکی او د دې میاشت نمونه او د دې حساب کتاب یاد ساتل په مسلمانانو باندې فرض کفایه دي. ډیر سيزونه زمون په دین کې داسې دي چې هغې نه بعضې ښه خلک ځان نه خبري. هغه عام زمونږ وروڼه چې د نورو سيزونو نه غټې سيزونو نه هم ناخبره دي، ناواقف دي، هغه خو پرېږده چې دیندار خلک د هغې نه ځان نه خبري. د قمري حساب د میاشتو یاد ساتل محفوظ کول دا فرض کفایه دی. او فرض کفایه مطلب دا چې په علاقه کې چې یو کس هم د دې میاشتو د لیدو د کتو اهتمام کوي او د هغه په لیدو کتو سره د علاقې قاضي ووایي چې دا میاشت شروع شوه نو د ټولو غاړه خلاصه شوه. او که چېرې یو کس ته هم پته نی او ټول قوم ناخبري چې دا محرم میاشت ده او که د سفر ده، ربیع الاول ده که ربیع الثانی ده، جماد الاول ده که جماد الثانیه ده، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، پته چاته نشته دی نو ټول پې نیولي دي او الله جل شانه به د ټولو نه تپوس کوي او په دې باندې سزا ده. د هغې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت محمدیه او زمونږ دین اسلام د هغې ارکان غټ غټ عبادات د هغې شرعي احکام د هغې تعلق د دې قمري میاشتو سره. مز
دا خدا سے عبادت ته چې دا روزانه کیږي د دې د ورځې سره تعلق دی نو د مز اوقات پیژندل دا په هر مسلمان باندې فرض دی د سحر مز په فرض دی نو وخت پیژندل هم په فرض دی چې د سحر وخت د کوم ځای نه شروع کیږي او په کوم ځای ختمیږي د ماسپښین مز په فرض دی نو د هغې وخت پیژندل او د هغې ابتدا او انتها دا پې ضروري ده که دی خپله نی خبر چانه تپوس او علم په لیدو سره نه په اورېدو سره هم راځي نو دا د ورځې حساب دی د مزونو د دې د میاشتو د کال سره تعلق نشته بیا زکات ته نو د هغې تعلق د دې قمري میاشتو د دې د کال سره دی ځکه چې زکات په مسلمان باندې د هغه په مال کې فرض کیږي او کله چې د هغه په مال باندې چې مال نصاب ته ورسیږي کال ووړي نو د دې کال اعتبار شمسی حساب سره نه دی قمری حساب سره دی ځکه چې شمسی حساب کې ورځې ډېرې او قمری حساب کې ورځې کمې وي تقریبا په هر کال کې د شمسی او د قمری حساب 10 ورځې فرق راځي یعنی پروسه کال چې تا وړوکی اختر په کومه ورځ کړی نو سکال به وړوکی اختر د هغې نه 10 ورځې مخکې راځي او پروسه کال چې په لومړۍ روژه ته په کومه ورځ نیولې وه نو د هغې شمسي حساب نه به سکال لومړۍ روژه 10 ورځې مخکې راځي نو که سړی په زکات کې د قمري سال کال حساب نه کوي او د شمسي کوي نو دنه د 10 ورځو زکات پاتې کېږي او په زکات کې چې معمولی کمې به شی رالو هغه حساب کتاب سره دی نو دنه به الله جل شانه تپوس کوي ځکه چې زکات فرض دی روزه د رمضان المبارک میاشت دی د هغې تعلق د دې قمري حساب سره دی ځکه چې روزې فرض دي د رمضان په میاشت او د رمضان د میاشتې ابتدا وي یکم رمضان نواله تر 29 یا 30 پورې کله میاشت د 29 وي کله د 30 نو د هغې پیژندل هم فرض دي او دا روزې به د هغې په حساب سر نیسي که یو سړی قمري حساب سره نه نیسي شمسي حساب سره روزې نیسي نو روزه یې نه کېږي نو د دې تعلق هم د سپوږمۍ حساب سره څلورم رکن د دین اسلام حج دی د حج تعلق هم قمری حساب سره او دا تاسو ته پته ده چې د حج احرام تړل کېږي شوال له میاشتې نه شوال ذوالقعده ذوالحجه دا 3 میاشتې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قرآن پاک دا میاشت ذکر کړي او چې دې 3 میاشتو کې تا کله احرام وتړلو د حج احکام شروع شو لیکن د حج د احرام نه علاوه چې کوم غټ مناسک دي او ټول په یو څو ورځو کې یو ځای په 5 ورځو کې ادا کېږي هغه بیا د ذوالحجې په میاشت کې د ذوالحجې د 8 تاریخ نه مینا ته تک شي بیا 9 10 11 12 دا د حج ورځې دي او دا ټول د ذوالحجې د میاشت سره تعلق او ذوالحجه میاشت دا قمری حساب دی او د دې تعلق د قمری کال سره دی نو حج په شمسی حساب سره نه کیږي او دا د الله جل شانه واجبہ حکمت ته الله پاک په خپل کارونو خپويږي چې دا قمری حساب په ټولو موسمونو کې ګرځي ټولو موسمونو کې نو دا په اوړي کې د رمضان میاش په اوړي کې مرضی په جمعې کې مرضی په سپرلی کې مرضی په منی کې مرضی دغه سه حج کوم نه نو په اوړي کې مرضی په جمعې کې مرضی سپرلی کې مرضی په منی کې مرضی الله جل شانه ګوري او تا ته وایي چې ته خپل ځان وګوره چې ته کرے ک کوټه الله جل شانه عبادت مسلسل په هر موسم کې کوي او خاص ورځ سره موسم سره تعلق لري ته وایي چې یاره دا خو د اوړي میاشت ده ورځې ډېرې اوږدې دي او ګرمې ورځې دي په دې کې به څوک روژه نیسي نو اوس به پته لګي دا الله جل شانه په دې کې حکمت هم دی بهر حال ما عرض کولو چې د دې حساب دا ټول قمري میاشتو سره دی
د زنانو خاص مسائل د هغې تعلق د قمري حساب سره دی. دغسې معاملات هم انسان ته پکار دی چې په قمري حساب سره کوي. اگر که نور سره هم ته حساب کولی شي، د نور په حساب باندې بعضې معاملات او بعضې خپل کارونه کول دا حرام او ناجایز نه دي، جایز دي. لیکن شرعي احکام او مسائل د هغې دارومدار په قمري میاشت باندې، په هغې کې دا ډومبۍ میاشته محرم ده. دا 12 میاشتې دا د یو خاص وخت نه دي شروع شوي، بلکې دا الله جل شانه مقرر کړي دي د خپل طرف نه، او دا انسان هم نه دي مقرر کړي، نه یو پیغمبر نه بل یو نیک انسان چې د فلانکي نه ځای ابتدا شي. زمونږ د عوامو د ناپوهو اکثر دا خیال دی چې د محرم په میاشت کې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسه مبارک حضرت حسین رضی الله عنه دا غي د شهادت سانحه پیښه شوې ده، نو دا محرم د هغه ورځې نه محرم ده. حالانکه دا سوچ بالکل خطا ده. دی آیت کې الله جل شانه فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. د میاشتو شمیر او د میاشتو تعداد د الله په نزدې 12 میاشتې دي. فی کتاب الله، او دا د الله په کتاب کې دي. دا قرآن کریم د الله کتاب دی او په دې کې الله جل شانه دا ذکر کړي. او لوح محفوظ یو بل کتبه ده الله جل شانه څخه، په هغې کې چې څه دي د هغې نه د الله جل جلاله نه علاوه بل څوک نه دي خبر. په هغې کې هم د دې میاشتو تعداد 12 لیکلی شوی دی. او دا کله راسي یوم خلق السماوات والارض، کله نه چې الله جل شانه د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي. آدم علیه السلام هم لا نو پیدا. او دا میاشتې د هغه وخت نه شروع شوي دي. محرم د هغه وخت نه دی، سفر د هغه وخت نه دی، ربیع الاول ربیع الثاني دغسې ټولې میاشتې. نو دا د یو خاص واقعي سره د دې تعلق نشته. بیا مخکې فرمایي منها 4 حرم، په دې کې 4 میاشتې دا د حرمت میاشتې. حرمت ویل کېږي احترام ته. دا 4 میاشتې دا کومې دي؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. دا 3 میاشتې پرله پسې دي. ذوالقعده د وړوکې اختر میاشت چې ختمه شي، دې پسې چې کومه میاشت ده ذوالقعده، زنانه دې ته د خالي میاشت وایي. او دا هغه یو تصور جوړ کړی دی چې په دې میاشت کې به نکاح مکاح دا څیزونه نه کوي، دا خالي میاشت ده. دا غلط سوچ دی. د دې نوم دی ذوالقعده، دا د حرمت میاشت ده. بیا ورپسې ذوالحجه چې په دې کې حج کیږي، دا د حرمت میاشت ده. بیا په دې پسې محرم چې نوی کال شروع کیږي، دا اوس میاشت، دا د حرمت میاشت ده. درې په مخه شو. او بیا 4مه میاشت د دې نه بیله د جدا ده چې هغې ته رجب ویلی کیږي، او زنانه هغې ته د زبرګې میاشت وایي. دا د حرمت میاشت. دا 4 میاشتې د حرمت. د حرمت ټکي مطلب څه دی؟ حرمت مطلب دا دی چې دا د الله جل شانه په نږدې دا میاشتې ډېرې د احترام، د عظمت او د عزت خاوندې دي. او دې کې دا عزت، عظمت، احترام دا په خپله نه دی پیدا شوی، دا الله جل جلاله په دې کې اچولی دی. د خدای خوښه ده. هفته کې 9 ورځې دي. کوم برکتونه چې الله جل شانه خاص مهرباني د جمعې په ورځ کې اچولی دي، هغه په نور ورځو کې نشته. ځکه ټول مسلمانان د سحر نه خپل کاروبار پرېږدي او د جمعې د مزد لپاره تیاری کوي. په هغې کې غسل کول او ویښته د ضرورت نه سیوا ویښته اخیستل، صفا او پاکې یا نوي کپړې اچول، مسواک کول، خوشبویي لګول. که د چا سره یو جوړه وه یا 2 جوړې وې، نو چې هغه ووینځي، هغه به د سحر نه دا ترتیب شروع کړي چې د جمعې مونځ ته دا اوچه شي، بیا دې واچي. نو دا په هفته کې یو مبارکه ورځ ده. داسې نورې نه دي. دا الله جل شانه په یو میاشت کې، په یو ورځ کې، په یو وخت کې برکت واچي. دغسې دې 4 میاشتو کې الله جل شانه حرمت اچولی. مسلمانانو ته په دغه میاشت کې کول څه پکار دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې ابراهیم علیه السلام په ملت کې او د هغې په دین او شریعت کې او د هغې نه علاوه نور انبیاء کرام به په دغه میاشتو کې جګړې جنګونه به نه کول، دا به ختم شي. د کافرو سره هم جنگ ممنوع. په خپله کې د مسلمان قوم دا خو جنگ په هر دور کې دا حرام دی، لیکن د کافرو باندې هم جنگ ممنوع. البته اقدامی جنگ ممنوع. اقدامی دی ته وایي چې مسلمانان لاړ شي او د کافرو په یو علاقه باندې حمله وکړي، او دفاعي قتال دا جایز. که کافر راشي په مسلمانانو باندې حمله وکړي نو مسلمانان به د هغې سره جنګېږي بیا، ځکه چې دا مجبور شو. لیکن اوس د دې حکم سره حضرات اهل علم وایي چې دا حکم د دې منسوخ دی. اوس د کافرو سره اقدامی دفاعي قتال په هر صورت کې کېږي. نن سبا په فلسطین کې هغه څومره زمانه وشوه چې د اکتوبر د میاشتې نه جنگ شروع دی او تر اوسه پورې هغه جاري دی، او دا جنگ مسلط شوی دی د یهودیانو د طرف او دا د ډېرې زمانې راسې دی، ډېرې زمانې راسې دی چې فلسطین په خپلو کورونو کې د فلسطین مسلمانان دی نه پرېږدي. اوس دا جنگ په هر وخت کې، په هر میاشت کې، په هغه زمانه کې، په دې زمانه کې هم د مسلمان ته کول پکار دي. لیکن اوس خو اقدامی قتال هم په دې میاشت کې کولی شي. البته د دې میاشتو اوس حکم څه دی؟ هغه اوس حکم دا دی چې په دې کې د خیر او د نیکۍ کارونه کول په هغې کې اجر ډېر دی، او د ګناه او د معصیت د کار کول او د هغې ارتکاب کول د هغې وبال او د هغې سزا هم ډېره سخته ده. که یو سړی مخکې د ګناه کار کولو نو هغه ته مخکې هم کول نه دي پکار. معصیت دی، ګناه ده، که هغه سود دی، که هغه رشوت دی، که هغه قتل دی، که هغه زنا ده، که هغه هر یو ګناه چې ده. لیکن په دې میاشت کې، په دې څلورو میاشتو کې د هغې حرمت نور هم زیات شي چې تر اوسه پورې تا دا بد عمل نه دی پرېښی، نو په هغې کې د څلور میاشتې. دویم نیکي او طاعت چې سړی کوي نو پرونو میاشتو کې هم د هغې اجر دی، الله جل شانه اجر و ثواب ورکوي. لیکن په دې میاشتو کې د هغې نیکۍ طاعت او اجر و ثواب نور هم زیات شي. نو په دې میاشتو کې مسلمانانو ته پکار دی چې د نور کله نه زیات نیکو اعمالو ته زور ورکړي. که هغې تعلق د مزونو سره وي، که د هغې تعلق د صدقې سره وي، که د هغې تعلق د روژې سره وي، که د هغې تعلق د ذکر الله سره وي، که د هغې تعلق د قرآن پاک د تلاوت سره وي، او یا نور کوم یو نیک عمل وي. د حرمت مطلب یې دا دی چې ګناه اسم ګناه ده، په دې کې د هغې وبال نور هم زیات شي. او نیکی اسم نیکی د ماجور دی، دغه کس چې څوک نیکی کوي، لیکن په دې میاشت کې د هغې اجر نور هم زیات شي. نو په دې کې طاعات او نیکۍ سیوا کول پکار دي. نو الله جل شأنه فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. په دې کې د حرمت میاشتې دا څلور. ذالک الدین القیم، دا نیغ دین دی، سم دین دی عمدغه چې 12 میاشتې به منې، په هغې کې به د حرمت میاشتې 4 میاشتې منې، او دې کې به ګناه او معصیت نه کې، او دې 4 میاشتو کې به د هیراپیرۍ نه ځان ساتي، ګډوډول له. د جاهلیت په زمانه کې یو رسم د هغې تذکره الله جل شانه دلته د رستو دې آیات پسې کړي ده، انما النسیء زیادة فی الکفر. او دا غلط رسم داو د جاهلیت. زما عزتمندو، جاهلیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت او پیغمبر جوړېدو نه چې مخکې او د عیسی علیه السلام نه پس تقریبا 500 کاله تیر شوي دي. په هغې کې چې کومې تیارې وي، کومې بدعملۍ کېدې، دې زمانې ته د جاهلیت زمانه وایي. خصوصا په عربو کې څوک پیغمبر نور راغلی، تیارې وي. د ابراهیم علیه السلام د ملت خال سیزونه پاتې وو، لیکن خلک په دې نه پوهېدل چې خدای حقیقت څه دی او معبود څوک دی او څه کار کول دي او څه کار نه دي کول. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت سره د جاهلیت هغه رسومات ټول ختم شول. په دې به انشاءالله چته یو وخت خبره وکړو. اولاد به قتلولو،
د زنا په نوم باندې د نکاح په نوم باندې مختلفې طریقې د زنا رایج وي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د نکاح د جاهلیت په زمانه کې 10 طریقې وي او هغه ټولې زنا وي، صرف یو طریقه چې هغه نن سبا هم رایج ده، دا طریقه هم د جاهلیت په زمانه کې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرانو د پلار د نیکونو ودونه او نکاحګانې په دې طریقه شوي لکه دا اوس چې مسلمان کوي. او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاحګانې د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره نکاح د پیغمبرۍ د ملاوېدو نه مخکې شوي، د هغه هم په دغه طریقه شوي ده. ایجاب، قبول، خطبه، د الله نه یره، مهر، دا څیزونه وکړي. او ابو طالب صاحب چې تریو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح خطبه هغه ویلي وو، نکاح یې تړلی. نو دا د جاهلیت په زمانه کې مختلف رسومات. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمای ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. اے زنانو، اے د پیغمبر بیبیانو، اے د پیغمبر لونو، اے د مسلمانانو میندو خویندو، تاسو د جاهلیت اولا پشان بهر ته موزئ. هغه زنانه به ووتې نو دا ټټر به ټول بربنډ کړی و دا غاړه، او په دې کې به چې کوم دی نو سینیم نیمې نیمې ښکارېدې، بیا به دا بهر راووته، سړو به ورته کتل. هغه ترتیب اوس نن سبا شروع شوی. سر به ببر و بهر به ووته، لیچې به بربنډې به بهر به ووته. اوس په دې باندې زنانه فخر کوي او دا خاون وسره رواني، لیکن دې باندې نکیر نه کوي. ځکه قرآن کریم کې د جاهلیت اولا لفظ ذکر شوی دی، ړومبنې جاهلیت دی کې دې طرف ته مفسرین وایي اشاره ده چې را روان وخت کې به داسې ورځې شپې راځي چې هغه به جاهلیت ثانیه وي. او حضرات اهل علم وایي چې دا اوس چې کوم جاهلیت شروع دی سره د اسلامه قرآن کریم شته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث شته، د شریعت او د دین اصولی او جزئی خبرې شته، لیکن دا غینه باوجود هغه جاهلیت شرمولې چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې هغه جاهلیت کې به ښځې ته اختیار د سړي د پرېښو. ښځې ته د سره واده کوم، د سره نه کوم، چې واده به کول نو په دې شرط سره واده کوم، که چېرې په دې شرط پوره نه بیا به زه پرېږدم. نو ښځې به طلاق ورکول، لفظ طلاق خو نه استعمالېدو، خو ښځه به پرېښو، دا سړی به پرېښو ښځې. نن سبا نکاح وشي، دلته دې دارالایمان ته چې څومره رپورټونه رالل، نکاح وشي، مهر مقرر شي، ښځې ته 20 تولې، 10 تولې، 15 تولې، 15 تولې، 40 تولې، 50 تولې کالي ولیکلی شي، یو څوره د چې تېره شي، نو دا ښځه د خاوند نه لاړه شي. خاوند پرېږدي په ځای، دا ښځه ته لاړه شي. او بیا که چېرې خاوند طلاق نه ورکړي نو دا عدالت ته لاړه شي، کیس دایر کي، او عدالت چې کوم دی نو دغه ښځې مرسته کوي، بیا هغه ښځه آزاده شي. که سړی بې ګناه نو وي به سړی د ښځې حق ادا کوي، نو ادا کوي به سره د هغې به دا لاړه شي. دا به ځان سره کالم یوسي، په دې به دا پلار او دا مور دی به هم پرې نه شرمېږي. بیا به سبا دغه جنۍ د بل چا سره لاړه شي، واده شي، او دغه کسب به کوي. دا څومره د افسوس خبره ده. د هغه جاهلیت نه هغه خو به بیان د هغې د عرف د قومي قاعدو ضابطو مطابق کېده، دا د ضابطو مطابق نه کېږي، د هغې نه برخلاف. او بیا په هغې باندې هغه شرمېږي نه، حیا نشته، غیرت نشته، شرم نشته دی. نو به هر حال عرض مې دا کولو د جاهلیت په زمانه کې یو رسم دامو چې کله به یو قوم په بل باندې حمله کوله نو چې د محرم میاشت به وه نو په دې کې خو به جنګ حرامو، نو بیا به وی چې سکال محرم نه دی دا بلکې دا سفر دی، د میاشت به بدله کا، دا سفر دی، بل کال ته بیا محرم سره ګورو. نو یو میاشت به بې ځایه کا، احترام به د میاشتې کولو او کافر مشرکین، لیکن میاشت به بدله کا. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کولو نو دا کال به داسې ګرځېدو، کال کې به کله کله ټولې میاشتې بې ځایه شو، او بیا چې به هغه میاشتې پکې رانلې چې کوم مشرکین ویستې وي، مثلا 2 میاشتې به یې تېستې وي بې ځایه شوی به کال، نو بیا به وي چې سکال په دې کال کې د 12 میاشتو په ځای باندې 14 میاشتې دي. نو الله جل شانه د هغې په رد کې فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، د الله په نږدې د میاشتو شمیر، تعداد، ګنتي هغه 12 ده. دا چې کافر وایي دا غلط دی. د جاهلیت رسومات قرآن کریم ځای په ځای په هغې باندې نکیر کړی دی، نو دا یو غلط رسم. دویم میاشت دا کولو چې په دې کې د حرمت دا میاشت دی، په هغې کې یو د محرم میاشت،
البته د کال له ترتیب چې دی نو دا د حضرت عمر رضی الله عنه د دور خلافت نه شروع شوی دی. دې دوو سیزونو کې فرق ته یاد ساتئ. یو د میاشتو تعداد او نمونه دي، دا د دنیا د آبادېدو راسي دي چې کله نه خدای پاک ځمکې او اسمانونه پیدا کړي انسان لا نو پیدا. دا میاشتې همدغسې وې، دا د محرم میاشت ده، دا سفر ده، دا ربیع الاول ده، دا ربیع الثانی ده، 12 میاشت. لیکن کال اسلامی شروع کیږي د کوم ځای نه؟ د هغې ابتدا او انتها نه وه، د هر چا به خپل کالو. مثلا ستا په کلي کې به یو واقعه وشوه نو بیا به د هغه واقعې جدا کولو چې د دې واقعې کالو شو. بله واقعه به د بلې میاشته نه شروع شوي وه نو بیا به وی چې د دې واقعې دا کالو شو. نو د چا به یو شان کالو، د چا به بل شان کالو، د معاملاتو، د واقعاتو، د حادثاتو د هغې به کالونو په هغه حساب وو. لیکن باقاعده د ټول امت لپاره کال له کوم ځای نه شروع کېږي دا ترتیب د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه راشد په زمانه کې شروع شوی دی. لکه څنګه چې زمونږ اوسه کال له محرم نه نوی کال 1446 شروع شو مخکې دا نو. بیا دې کې د محرم دا میاشت دا قابل احترام ده. په دې میاشت کې څه کول پکار دي؟ هغه 2 څیزونه خو دي تاسو ته چې ما کوم مخکې ذکر کړل. یو د دې حرمت او عظمت په دې زړه کې کېښول پکار دي دې میاشت، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوسی مبارک د شهادت نه ډیر مخکې راسي. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې وا. دویم په دغه میاشت کې یو خاص عمل له روزي نیول. یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان د میاشتې نه پس د روزي نیولو لپاره افضل ترین میاشت هغه د محرم ده، شهر الله المحرم. دین حدیث نه معلومیږي کہ یو سړی په محرم کې روزي نیسي نو د دې فضیلت شته. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په دې محرم میاشت کې د خاص روزي فضیلت ده، او دا فضیلت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. د حضرات صحابه د پیغمبر علیه السلام د نوسی د شهادت نه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهادت په دې میاشت کې شوی دی. دا غي نه مخکې د دې میاشتې د روزي تذکره وه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو پیغمبر علیه السلام چې مدینې ته رالو نو په هغې کې د عاشوري د ورځې روژه به نیوی شو. عاشورا دا د عربی ټکي لفظ دی، د دې مطلب دی 10 لسمه، تاسوعا 9، عاشورا 10 او سامونا 8. دا خاص وزن دی. په دې وزن باندې چې ټکی راشي نو د هغې مطلب دی د تانیث صیغه ده. نو عاشورا مطلب دا د محرم 10 ورځ، د دې بله یو معنا نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راله مبارک نو اول روزې د رمضان چې نوې فرض شوې نو د عاشورې د ورځې دا روژه فرض وه. دا به مسلمانانو نیوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نیوه. اول دغه روژه نیولې کېده. بیا رستو د رمضان فرضیت را نازل شو. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی فمن شهد منکم الشهر فلیصم. دې د رمضان میاشت کې چې څوک حاضر وي، ژوندی وي، هوش او حواس یې په ځای دي، دی به د دې روژې نیسي. د دې فرضیت چې کله نازل شو نو د عاشورې د ورځې د روژې فرضیت ختم شو، منسوخ شو. البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته فرمایل چې اوس هم د دې اجر او فضیلت شته. کوم سړی چې د عاشورې د ورځې روژه نیسي نو د الله رسول فرمایي چې د تیر کال ګناهونه الله جل شانه د معاف کوي. دومره لوی اجر او فضیلت د مسلمانانو به دا ورځ روژه نیوه. بعضې به داسې هم کول چې زنانو مثلا پاکې به نه وي نو به خوراک سکات په دغه ورځ باندې نه کولو د دې ورځې د حرمت د وجه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغلو نو یهود هم دا ورځ روژه نیوه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې دوی دا روژه ولې نیسي. ورته وویلی شو یهودیانو د طرف نه چې موسی علیه السلام ته الله پاک په دغه ورځ باندې د فرعون نه نجات ورکړو، او د موسی علیه السلام د سین نه پورې شو او فرعون په دغه ورځ د عاشورې باندې الله پاک په سمندر کې غرق. د هغې نجات
په خوشحالۍ کې د الله جل شانه د دې نعمت په قدردانۍ کې موسی علیه السلام او د هغه قوم او یهودیان روژه نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل نحن احق بموسی او کما قال علیه الصلاة والسلام، موسی رور زمونږه هغه ته مونږ د نور خلکو نه زیات نږدې یو. چې موسی علیه السلام ته الله جل شأنه نجات ورکړی نو موږ به هم په دغه ورځ روژه نیسو. دې نه یو خبره معلومه شوه، هغه عرض کم، هغه دا چې بعضې باطل او ګمراه قومونه یو کار شروع کی نو دا مسله ده انشاءالله اوس را روانه ده، د هغې سره مشابهت د هغې په کار کې نه دی اختیارول پکار. لیکن که چېرې یو باطل قوم یا شخصیت یا یو کافر یا یهودي و پیرنګي ستا شی چې هغه د مسلمانانو عمل دی، د مسلمانانو کار دی، د مسلمانانو لباس دی، هغه یې واغشتو هغه اختیاري نو کوي دی، دغه وخت کې به مسلمان د هغه د وجې نه هغه عمل نه پرېږدي، ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راغلو د یهودو مخالفت به کولو، لیکن دا روژه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نیوه او بیا مخالفت بیا په دې ځای کې شروع کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ورته پته ولګېده چې یهود دغه یو ورځ روژه نیسي د عاشورې. نو د الله رسول په آخر کې وفرمایل خالف الیهود والمشرکین، د یهودیانو او د کافرو د مشرکینو مخالفت کوئ. او بیا وفرمایل چې آینده کال به زه انشاءالله د عاشورې یعنی د 10 محرم سره یو ورځ بله روژه نیسم، یو ورځ به بله روژه نیسم. نو به دا وفرمایل یا نهم یا 10. اوس حکم دا دی چې کوم یو مسلمان د عاشورې د ورځې روژه نیسي نو دا سنت ده، لیکن د هغې سره د هغې نه مخکې یو ورځ یا د هغې نه بله ورپسې یو ورځ هغه روژه نیول پکار دي چې د یهودو سره مخالفت یو مشابهت ني. که چېرې چا دا یو ورځ روژه ونیوه بله یې ورسره ونه نیوه نو روژه یې وشوه او په روژه کې اجر و ثواب هم شته، لیکن دا کار مکروه کو، کراهت ته پکې کراهت تنزیهی. ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد مطابق خلاف ورزی ته وشوه. هغه فرمایي چې زه بل روژه ورسره نیسم او تا ونیوه، لیکن د محرم د عاشورې د ورځې اجر و ثواب تا مو ګټلو، خو د عمل ټیک نه دی دا چې دی وکړو بله دې ورسره ونه نیوه، یا وړاندې یا وروستو بله نیول پکار دی. بهرحال دې سره سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مشرکین او د یهودو سره مشابهت مکوئ. دې نه معلومه شو چې په دینی کار کې هم د الله رسول د کافرو د مشابهت نه منع فرمایلی، مذهبي کارونو کې، حالانکه زمونږ په شریعت کې هم دا جایز، لیکن د الله رسول مخالفت کوي. نو پکار دادا چې مسلمان قوم په یو کار کې هم د کافر، د مشرک، د یهود او د نصارا او قومونو مشابهت په هیڅ څیز کې نه کوي. نن سبا زمونږ غټه بدقسمتي دا ده چې مونږ په هر یو کار کې د هغې مشابهت اختیار. تر دې پورې چې ما د میاشتو تذکره وکړه، عام مسلمان نه چې تپوس وکړي نو د کافرو حساب د میاشتې ده ته ماشوم بچی تیاری جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون تر اخره پورې ورسېږي. او چې دته ووایي چې اسلامي او قمري میاشتې ستې دي نو دته د هغې شمېر نه ورځي. دا زمونږ بدقسمتي ده. زمونږ په سکولونو کې، په کالجونو کې، په یونیورسټیو کې همدغه حساب چالو دی. ولې؟ ځکه چې کوم طرز تعلیم زمونږ په سکول، کالج، یونیورسټۍ کې جاری دی، دا طریقه بنیادی طور سره د هغه طرف نه راغلی. او مسلمان دومره بې حسه دی چې ته به وایې چا تړلی د خپلو لاسونه، هلکه ته خپل حساب په دې کې نه شې کېښوی چې د هغې په ځای باندې ته قمري د نور حساب سره ټیک دی، لیکن نمونه تا د هغه ایښي، نمونه ستا خپل وی بیا ټیک وه، حساب په نور سره ټیک دی، لیکن په هر یو څیز کې په دې الفاظو کې د هغې اتباع، دا مشابهت دی د هغې سره. په حلیه کې د هغې سره مشابهت، د مسلمان لباس، د مسلمان حلیه وي د مخ سره، یو پیغمبر هم ګیره نه ده خریلی. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطری ہیں. اور فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا کے اندر انسانیت کے سلسلہ چلا ہے اس وقت سے یہ شروع. انبیاء کرام چې کله راغلي دا وخت نه دا شروع د پاغې کې یو د ګیرې ساتل یو پرې خلی.
او مونږه د اغیارو په مشابهت کې دا ګیره چې دا فطري شی دی دا کلب دا د هغې په مشابهت دا د مسلمان په دین کې نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغې مشرکینو د کافرو ګیرې وې، لیکن د هغې وجه دا وه چې ګیره پرېښول هغه زمانه کې خلاف د زینت وه، بدصورتي وه، نو ګیره به یې ځکه پرېښول. قرآن کریم نه د ګیرې پرېښول ثابت. حضرت هارون علیه السلام چې کله موسی علیه السلام د تور نه رالو او قوم یې ګمراه شوی او د سخي عبادت یې شروع کړی، نو حضرت هارون علیه السلام په تاو په غصه کې رالو موسی علیه السلام او خپل ورور هارون علیه السلام چې غم پیغمبر ورته وی چې زه لاړم تان زمانه پس تا دا قوم منې کولو نه چې دوی د سخي عبادت شروع کړی. نو موسی علیه السلام لګیا شو، هارون علیه السلام یې د سر او د ګیرې د ویښتو نه ونیو. قرآن کریم کې راځي چې یبن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے زما د مور زویه ما د سر د ویښتو نه او د ګیرې نه مه نیسه. نو د ګیرې ساتل ټولو انبیاو فطري سنت دی. دا صرف عرض کوم دومره چې مونږ په دې کارونو کې هم د هغې مشابهت اختیار کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ډومبې کوم مقطوع اللحیه د ګیرې پرې کوونکي کسان تلي وو، هغه د نجران نه تلي وو، 2 عیسایانو او کسرا استولی. ورته یې وی چې دا د ماته خط راستولی دی، کسرا ویلي دا سړی ونیسئ او ماته یې راولئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یادو د کسرا خو ډېر روب و په هغه زمانه کې. پیغمبر علیه السلام ته چې دا 2 کسان راغلل نو کتابونه لیکلي دي چې دا دواړه مقطوع اللحیه و، ګیرې نه وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ بل پله واړو او ورته وفرمایل چې دا تاسو ته چا ویلي چې دا پرې کوي، ځکه چې دا وونه د سره چا پېژندو نه دا شي. هغې ورته وویل چې امرنا ربنا بهذا ای بقطع اللحیه، مونږ ته زمونږ رب دا حکم کړی دی، او رب نه مراد کسرا و، هغه ته به رب وي مونږ ته یې ویلي چې داسې کوو. وی ښه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما ته خو زما رب د ګیرې د پرېښو امر کړی، مخې ته نه اړولی. او بیا یې هغې ته وویل چې تاسو چې چا راستولی هغه کس قتل شو، زوی قتل کو. هغه یې وی چې کسرا خو رب دی، هغه څنګه قتلیږي؟ بیا چې لاړل پته ولګېده چې رښتیا یې قتل کړی. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې په هغې کې مشابهت، زمونږ په معاملاتو کې مشابهت، په لباس او پوشاک کې مشابهت، چې کله یو مسلمان پینٹ او شرٹ واچي یو ټای په غاړه کې او دی بیا وایي چې میں کس طرح لگتا ہوں، دا څومره د ذلت خبره ده. ستا د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لباس دانو، د صحابو لباس دانو، ستا د مشرانو لباس دانو، دا د اغیارو لباس دی. او په دې ځای کې مسلمانو باندې هغې حکومت کړی دی په بر صغیر کې، او دی محکومان ګرځولي چې څه خوښه هغه یې ورسره کول. د دې قوم د مسلمانانو اهل علم علما یې په یو چوک کې 40 کسان پانسی کړي دي، سوځولی دي، قتل کړي دي. د مسلمان سره دا عمل کړی دی. ته بیا د هغه خلکو چې کوم دینو اتباع کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من تشبہ بقوم فهو منهم، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا. چې کوم کس د چا مشابهت اختیاري هغه به د هغې نه. دغه وجه ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلي ده چې سړی د زنانو مشابهت اختیار کړي او زنانه د سړو مشابهت اختیار کړي. ډومبې مرحله په دې کې دا راځي چې سړی به بې پردې ګرځي، هغه به بورخه نه پسروي، او زنانه به پرده کې ګرځي، که بورخه وي، که چیل وي، که پړونې وي، هر یو شی چې وي سر نخپو پورې به دا پټوي. اوس که زنانه بې پردې ګرځي، دا د سړو سره مشابهت. د زنانه د سر ویښته جدایي، د سړو د سر ویښته جدایي. زنانه د سړو په شان ویښته کټ کوي او کټنګ د سړو په شان کوي، دا د سړو سره مشابهت دی. او دا الله رسول فرمایي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الله جل شانه لعنت استئی، د خدای د رحمت نه لري دي. الله جل شانه غضبناک دی په هغه خلکو باندې چې هغه سړي دي لیکن هغه خپل شکل خپل هولیا د زنانو په شان جوړ. بعضې خلک د پیسو پیدا کولو دپاره د زنانو لباس واچي، خپل مخ کاسر زنانو په شان جوړ کړي. 24 غنټې 40 غنټې دی په حرامو کې مبتلا دی.
نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې په دې محرم کې د روژې نیولو کې هم د الله رسول فرمایي چې یهود یو ورځ روژه نیسي تاسو مشابهت د هغوی سره مه اختیار. زمونږ معاملات هم د هغوی په طرز باندې، زمونږ بود و باش هم د هغوی په طرز باندې، زمونږ رسم و رواج هم د هغوی په طرز باندې، د اغیارو په طرز باندې، چرته د هندوانو او چرته د یهودو، چرته د پیرنګیانو، چرته د یو قوم مشابهت، چرته د بل قوم مشابهت. په دې ځای کې هندو پاتې شوی. هندو په خپل باطل مذهب کې د مسلمان اتباع نه کوي، لیکن دا مسلمان ډېر رسومات داسې دي چې هغه د هندوانو خپل کړي مختلف سیزونو کې. اوس دا نن سبا چې د هلکانو کوم کټینګ شروع دی د سر د ویښتو عام رواج شو. یو زمانه هغه وه چې په هغې کې به یو سر کلولو او یا به جتې ویښتو، هغې ته به طالبي ویښته وي مسنون، او یا به دریم نمبر ویښته چې باطلو نو هغې ته به انګریزي وي. شاته په سټ باندې به ویښته کم و، بیا به بره لور ورو سیوا کول پورته به زیات. دغه یو خاص قسم طرز و د ویښتو. لیکن اوس په یو دکان کې نایي تصویرونه د سرونو بهر لګولی، په هغې کې به شلګونو قسمونه وي. بیا به دې هلک ته وایي چې ستا په دې کې کوم یو طرز خوښ دی چې هغه راته جوړ کړه. دا ټول شیطاني دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مکې مشرکینو داسې کول چې غیر چاپیر به سر کل کو او یو چوټکه به په منځ کې پرېښوه. اوس هم دغسې چې غیر چاپیر سر کټای او په دې منځ کې یو چوټکه پرېښي، یا چې کوم دی نو د یو حیوان لکۍ جوړه کړي یا یو شی یا بل شی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نهى عن القضاء، ماشومانو ویښته به داسې نه جوړوئ، داسې به نه پرېږدئ چې په هغې کې په یو ځای کې ویښته لوی وي او نور ځای کې واړي. دا مشابهت دی د هغې. زمونږ په دې نږدې قرب و جوار کې په هندو کې دا رسم دی چې هغه نور سر کټا کې په دې منځ کې یو چوټکه پرېږدي. نو بعضې د سر ویښته کلول او بعضې پرېښول دا نشته، یا یې پوره پرېږده یا یې کل کا، دا دواړه شته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ویښتو پرېښو کې درې قسمه ویښته د هغوی نه ثابت دي: وفرا، لما، جمه. وفرا د غوږونو د نرمو پورې، او لمه د دې نرمو نه ښکته، او جمه په دې اوږو د پاسه پراته. دا جتې ویښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي. په مونږ کې یو بل مرض هم دی، هغه دا چې په بعضې څیزونو کې زمونږ پښتانه په بعضې هغه څیزونو کې چې هغه د صحابه او صفات او کارونو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خان دي. دا یاد ساتئ که یو مستحب امر پورې چې هغه مشروع وي، ثابت وي، په هغې پورې تا وخاندل کېدی شي چې ایمان د نه لاړ شي. زمونږ علماو لیکلي دي مسواک مسنون او مستحب عمل دی، فرض او واجب نه دی. لیکن یو سړی که مسواک پورې ټټوبې وکړي، خندا یې وکړه، نو د ده نه ایمان سلب کېږي. ځکه چې دا شی په داسې دلایلو سره ثابت دی چې تواتر ته رسیدلی. فرض نه دی، مستحب او سنت دی، لیکن په دې پورې خندا او ټټوپې دې سره سړی د ایمان نوځي. او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل سنت په هغې پورې خندا وشي، سړی د ایمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بخل کو لاندې د پرتوک په ځای لنګ استعمالولو. مونږ ورته لنګ وایو، په عربی کې ورته ازار وایي. ازار پښتانه په دې لنګ پورې خاندي چې کوم یو سړی لنګ اچولی نو په هغه پورې خندا کوي، ټټوي. د ده په زړه کې اگر که دا نی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، دا غریب ناخبره وي. چې ناخبره وي نو بیا ته ایمان نه ځي، لیکن ښه خبر نه ده. کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې خبر هم شي بیا د ایمان لاړ شي. نو په هغې پورې په لنګ پورې خندا کوي. مونږ سره یو بوډا سپینګیری حاجي صاحب تللی او حج په جده کې ماسخوتن مونځ هغه خلکو ته ورکولو. هغه بوډا مونځ هم ورکولو، په دومره پوهېدو. ما ته یو کس رالو، هغه وایي چې استاز تپوس دنه کوم مې څه وایي دې سپینګیري مونږ ته مونځ راکړو، خو چې سجدې ته لاړو نو د لنګ د لاندې پرتوګو نو لنګ د لاندې پرتوګ اچول خیر دی. نو ما ورته وایي چې نه، چې کله سړی احرام وتړي بیا به صرف 2 څادرونو کې ګرځي، بنین به دې نی، جنګې به م نه وي، پرتوګ به م نه وي، هېڅ یو شی به لاندې نه وي، کمیس به ني، یو څادر پورته یو لاندې. د کمیس د لاندې مونږ بنې نه چو، دا به ني. کوم سړي دا اچولی ګنډلی لباس دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلي، دم پې راځي.
حج عمره کې نقصان راځي. نو ما ورته چې دا خو ټیک نه ده. نو هغه لاړو، هغه ته ووې وی چې بابا دا تا چې پرتوګ اچولی دا خو ټیک نه ده. ما تپوس وکړو، هغه ورته وایي زما پلار نیکه پرتوګ چې ته نو کوز کړی، نو زه پرتوګ نشم کوزولی، لږ نشم اچ. داسې یو خبره جوړه شي. یو سړی دی هغه قدردان دی د الله د نعمتونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله په دسترخوان باندې تا نه نوړی پروزي، خصوص یې نه پروزي، نو هغه اوچت کا. که هغه داسې پریوتی چې په هغې سره ګندن خطی دی، مثلا خاوره وغیره، نو بیا خو یې مخوره. او که داسې شی ورسره نښتی چې هغه تې لرې کېږي، نو صفای که نو ویې خوره. لکه د بوسو تیلی، د بوسو تیلی ورسره نښتی، نو د بوسو تیلی پاک تیلی دی، هغه تې لر که او بیا یې وخوره. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي. او بیا فرمایي دا پته نه لګي کېدی شي چې الله جل شانه هغه برکت په دې ټول طعام کې په دې یو خصوصي او په دې یو نوړی کو د تا نه چې کوم ښکته پرېوتي، او چې کله دا ستا خېټې ته لاړه نو هغه برکتونه ټول ستا خېټې ته لاړل. او چې کله برکت یاد ساتي خېټې ته لاړ شي، نو د حلال رزق برکت دا دی چې د انسانو ته الله جل شانه د نیکۍ توفیق ورکوي او د ګناه نه ساتي. د حلال رزق برکات دا دي. دا چې بدی په بعضې حضراتو رونو باندې مسلمانانو باندې بد لګي، تندی باندې تیار شي، د دې اثر دی چې په خېټه کې حرام پراته دي. ګناه په باندې خلګي، نیکی په باندې بد لګي، د دې اثر دی چې په خېټه کې حرام پراته. چې مسلمان وي په هغه باندې به نیکي خلګي، په هغه باندې به ګناه بد لګي. دا اثر وي د حلال رزق. دا الله رسول فرمایي چې دا حکیم ابن حزام رضی الله عنه یا خطا کېږم بل صحابي دی، هغه په لار باندې یو ځل یو کس رالو، مسافرو، هغه وی چې ما سره سورلی نشته دی. صحابه ورته وی ما ته سورلی راکړه. هغه یې ورته هغه صحابي به نښه کو، ویدو که لاړ شه دی به راته درکړي. صحابه ډېر سخیان خلک وو، بعضې صحابه سره به سوونه. چې کله هغه مسافر هغه صحابي ته لاړو، هغه ته وایي چې زما کله ډېر لرې دی، هغه زمانه کې خو لارۍ موټرې نه وې، او خپله سورلي به وه، یا به خرو، یا به قچرو، یا به اسو، یا به اوښو. د عام سفر د پاره به اوښ و هغه زمانه کې پاره به، اس به د عام سفر د پاره نو. ما ته اوښ راکړه زما کله ډېر لرې دی. هغه ورته وی چې ښه ما پسې راځه. نو په لار باندې دا صحابي مخکې دی، دغه کس ورپسې دی. نو د هغې صحابي لاس کې لا په لاره کې چوکه ولیده، هغه چوکه یې پورته کړه. بیا مخکې تلو نو یو چیړه یې ولیده، کپړې ټوټه وه، چیړه بیکاره زړه ریمنه هغه پرته وه. نو په ډنډه باندې هغه راوچته کړه او ویې څنډله. نو دا وروسته چې ورپسې مسافر روان دی، دی وایي په زړه کې کریري وي چې دا سړی خو په لاره باندې چوکې لختې اوچتوي، او دی چې کوم دی نو اخوا دی خوا چیړې اوچتوي، نو دی ما ته اوښ سره کړي. دا خو په خپله دومره خوار دی چې دی دا څیزونه اوچتوي، نو ما ته به سره کړي. نو دی شک دی خو راشه، درته یې ویلي دي لاړ شه ورسره ګوره که څه شی پرووتو پکې. چې لاړو نو ښه سرب اوښې ورته پرانیستو، هغه یې ورته ورکو، په هغې د پاسه یې ورته کیجاوه چې د اوښ د تړلو څه شی و د سورلۍ، هغه یې د پاسه وتړلو، او بیا یې ورته هغه لخته ورکړه چې دا لخته واله په دې به اوښ شړې، او دا چیړۍ ورته ورکړه چې دا واله که چېرته غوټه موټه په دې باندې د اوښ د کیجاوې سره تړې، نو په دې دا به دې په کار راشي. اوس نن سبا چې یو سړی په لار باندې رواني او هغه څه شي ته لاس کو، هغه یې اوچت کو، او دا شی داسې وي چې کېدی شي دا په کار راشي، نو دا زمونږ د عزت خلاف ده. او دا فلان کې داسې دی ډینګ دی، دا خو شرم دی، دا تکبر دی. او الله جل شانه متکبرین نه خوښوي. الله جل شانه تکبر کول کې لویګر نه خوښوي. دا الله د نعمت قدر کوا، خصوص یې په دسترخوان کې پاتې شي، ټوکړه یې پاتې شوه، هغه ضایع کومه. کېدی شي داسې یو محتاج وي چې هغه ته د دې ضرورت وي، هغه ته یې ورکړه. که نی نو بیا یې د بل یو څیز مثلا د څاروي په کار راوله، خو دا ضایع کومه. په دې ودونو کې څومره خوراکونه داسې چې هغه په دې حالونو کې هغه ضایع شي دیګونه، او هغه اوړي په ډیران باندې په کچره کې،
باغې څومره زر کثیر خرج شوی دې ته ویل کېږي اسراف او تبذیر. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. دا مبذرین بے ضایع مال خرج کوونکي ضایع کوونکي دا د شیطان رونه دي او شیطان د خپل پروردگار او د خپل رب ناشکر او ناقدر او دا ناقدری دا د خدای نه ده. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا میاشت د محرم میاشت د دې روزې نه علاوه په دې کې یو بل شی بعضې ضعاف روایاتو کې راغلی دی، هغه دا چې په دې میاشت کې لوگوں نے په خپلو ماتحتو افرادو باندې په رزق کې وسعت وکړه. بچی دي نور کله د په هغوی دال خورولو نو په دې ورځ باندې پې صفه شوی، یا ستا نوکران دي په کور کې دي د سره هغوی سره څه تعاون وکړه، یا ستا سره په دکان کې شاګردان دي په دې ورځ باندې هغوی سره خیر ښېګړه وکړه. دا شته دی او روژه شته. د دې نه علاوه چې څومره خبرې دي دا ټولې رواجي دي، ټولې رواجي دي. بل په دې آیت کریمه کې الله پاک فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. په دې میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ګورئ ظلم مه کوئ، ظلم مه کوئ. ظلم څه دی؟ ظلم دا دی چې د الله خبره ته نه مني داسې کار وکړي، او ظلم دا دی چې په دې میاشت کې په ګناه کې مبتلا شي. سود دې مخکې کولو اوس هم نه پرېږدی کې، دا په ځان ظلم کې. رشوت دې مخکې مغشتو اوس هم اخلي، دا په ځان باندې ظلم کې. ظلم زیاتې دې مخکې د خلکو سره کولو اوس هم کې، دا په ځان باندې ظلم کې. د دې سزا به تو اوچت دې سره سره په ځان باندې ظلم دا دی لکه دا بعضې خلک ځان وایي د ځان نه وینې تویوي. څرګند د قرآن کریم د دې آیت خلاف ورزي ده. او دا یاد ساتئ چې ګناه کول هم ګناه ده او د ګناه تماشه کول هم ګناه ده، او ګناه باندې راضي پاتې کېدل او خوښ پاتې کېدل هم ګناه ده. کوم سړی چې په ګناه کې مبتلا وي د هغه تماشه به نه کوي. یو سړی لګیا دی هغه مثلا سود اخلي، رشوت اخلي، ته ورته ودرېږې تماشه یې کوې؟ نه. که ته د لاس د هغه نشي نیوې، په خوله یې نشي منې کولی، نو دې ځای نه ځه تخت. واذا مروا باللغو مروا کراما. د مسلمان شان دا دی چې کله دی یو لغوه کار باندې تېرېږي نو دی ډېر په عزت سره چپ چاپ تېر شي، خاموشۍ سره پوهېږي چې دا خلک مې نه مني. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د الله جل جلاله احکام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا په هر ځای کې د انسان لپاره د دنیا او د آخرت د فلاح لار په دې کې د باس. رسم و رواج بعضې څیزونه د ځان نه جوړول او په ناجایز او بدعاتو کې مبتلا کېدل، خلاف سنت کارونه کول، دا نه. نو دا د حرمت میاشت مخکې نه ده، د دې حکم په دې کې روژه نیول دي، لیکن دا روژه د عاشوري فرض نه ده، سنت ته، سنت ته نیول یې پکار دي. حضرت علی کرم الله وجهه صحابه ډېر بهادر خلک. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما ته د اوړي په سخته ګرمه ورځ کې چې ډېره لویه ورځ وي او سخته ګرمه وي په هغې کې روژه نیول خوند راکوي. نفلي روژه یادوي، په هغې کې روژه نیول ما ته خوند راکوي. خوند نو که موږ ته خوند نه راکوي خو چې وی خو یې نیسو. او خوند راکول خو دې ته وایي لکه تا ته خوراک یو شی خوند درکوي. او ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها زنانه ده، د ټولو مسلمانانو مور بیبي ده، هغه هم دغسې فرمایي زنانه او په دغه ورځ باندې روژه نیول ورته خوند ورکوي په درس. لیکن نن سبا یو مسلمان هغه سهار او ماښام موږ 3 ځله خوراک سهار نه تر ماښامه پورې ډکېږو د شیږو. رښتیا تپوس کوي چبیڼي دي په منځ کې، سهار ناشته بیله ده، د غرمې روټۍ بیله ده، د ماښام بیله ده، بیا په منځ کې چای چبیڼي مختلف قسم څیزونه خوراک، بیا هضمېږي نه. نو د هضمېدو دپاره خاص ګولۍ دی هغه واچو چې دا هضم شي. او یا ورپسې چې کوم دی نو د یهودو مشروبات هغه وسکو، ځکه چې وایي د مسلمان دا چې جوړ کړي دی دلته په دې سره نه هضمېږي، هغه کوکا کولا سره هضمېږي، پیپسي سره. نو د کثرت عقل نتیجه دا راووته چې د هغه څیزونو مرتکب شي چې کوم د کافرو خوښ څیزونه دي د هغې جوړ دي، چې د کوم څیز نه مسلمان ته بایکاټ کول پکار. یا داسې ځای ته لاړ شي چې هلته کې روټۍ ښه وخوړی شي، لکه د سیند په غاړه چې یخې یخې چپې د هوا راځي، دې سره د سړي اشتها ډېره شي نو خوراک ښه کولی شي. یا غرونو ته لاړ شي دلته خوړی نه شي نو هلته یوسي او هلته کې خوراک وخوري. نو مسلمان دې دپاره صرف پاتې شو. ټیک ده چې کوم مباح جایز کارونه دي دا کو، لیکن د دین علاوه د الله جل شانه دین
د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرز زندگی اهتمام د الله جل شانه سره د تعلق ساتلو امان دا غو اهتمام کوه. الله پاک دې موږ د بخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.